بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه مقاص هارون او تاسو ګورئ زما سوات.com. کتونکو دا وخت زه موجود یم په سیول ډسپنسري ګوکاري کې کوم ځای کې چې د پاک آرمي او انصاف ډاکټرز پرم د طرف نه د فری میډیکل کیمپ انعقاد شوی دی. دلته به موږ د ډاکټرز سره خبرې کوو، ورسره کم راغلي پیشنټ چې د هغوی سره به خبرې کوو چې په دې حق له هغوی څه وایي او څومره مطمئن دي د دې کیمپ نه. دا کیمپ چې کوم دی انصاف ډاکټر فارم سوات او د پاک آرمی په تعاون باندې مونږ هر منت کې یو 2 کیمپس لګو. سوات چې کوم پیریفرز ایریاز دي دا زمونږ 30 وا کیمپ ته چې دا مونږ لګو او دا کیمپ چې کوم دی په دې کې د انصاف ډاکټر فارم چې څومره رجسټر ډاکټرز دي سید ګروپ اف ټیچینګ هاسپټل دی کې ټول لار راغلي دي. په دې کې مونږ سره میډیکل سپیشلیست شته، په دې کې مونږ سره چلډرن سپیشلیست شته، په دې کې سکین سپیشلیست او ګایناکالوجیست کنسلټنټ ګایناکالوجیست مونږ سره هم شته، جنرال فزیشن ان ارتوپیډک والا هم مونږ سره شته دي. دا کیمپ چې کوم دی د پاک آرمی سوات او د انصاف ډاکټر فارم په تعاون باندې دی. زمونږ سره 3 لیکس میډیسن تقریبا مونږ خړې دي راوړي دي، ټول کمرشل میډیسنز دي، ټول په دې کې هر قسم میډیسن تقریبا شته. دلته مونږ فری الټراساوند فیسیلیټیز هم ځان سره الټراساوند ماشين هم راوړی دی. د فیمیل چې کوم څومره پرابلم دي د سره ګایناکالوجیست الټراساوند هم کوي. او د طرح کیمپ چې کوم دی انصاف ډاکټر فارم یو خپل میشن دی چې پیریفریز ایریا کې چې کوم پور خلک دي چې هسپتال ته اپروچ نشته دي په هغه پیریفریز ایریا کې مونږ کیمپس لګو، فری اف کاسټ لګو، بغیر د سر ډونیشن، بغیر د ساغن لونه، او دا صرف د غریبانو خلکو لپاره مونږ کوو. دا کیمپ چې نن لګېدلی دی دا د څنګه چې تاسو وویل چې د انصاف ډاکټر فورم او د پاک آرمي په تعاون سره لګېدلی دی. نو د دې واحد یو مقصد دی، هغه دا دی چې د علاقې پور کمیونټي ده چې دا هغې ته اکسس وشي او هغو ته چې کم بیماریانې دي یا څه دي هغې ته موږ ته معلومات زیات تر وشي چې آیا په دې علاقه کې کمې بیماریانې دي. او خاص کر د ننني پروګرام مطابق کیمپ مطابق به زه دا ووایم چې په دې کې دا زموږ د خوش قسمتۍ خبره ده چې دلته کې نن پیډز سپیشلیست پکې هم راغلی دی، ګایناکالوجیست پکې هم شته، میډیکل سپیشلیست پکې هم شته، سکین سپیشلیست چې دی هغه هم په دې کیمپ کې موجود دی. او باقاعده ما ولیدل چې د هغوی سره ښه دغه سپیشلایزډ د هغو دپاره کم ډرګس چې دي هغه هم دلته اویلیبل دي، بیمارانو ته ورکوي، مهیا کوي. او داسې بیماران پکې هم ما ولیدل چې هغوی ته کم د میاشتې یوې نیمې پورې هغه کورس دی هغه ورته دوی ورکړل باقاعده د دې ځای نه. نو دغه واحد مقصد زمونږ د دې نه دا دی چې د غریبو عوامو ته موږ څونه ریلیف راوړی شو چې هغه د علاقې ته راشي او کمې بیماریانې چې دي په هغې کې موږ څونه کمې راوستی شو هغې کې په هغې باندې کار وشي. نو زمونږ ته زیات تر خپل مقصد دا و چې په دې علاقې کې څونه سیوا کیمپینګ کیدی شي، ځکه پور کمیونټي ده، پور علاقه ده او خلک نه افورډ کولی نه شي دونه زیات ګران او مهنګه کم میډیسن چې دي. نو دوی چې دي هغې دغې ته نه دي کتلي. الحمدلله چې نن په ښه طریقه باندې هغه کیمپ روان دی او عوامو ته فری میډیسن هم میلایږي، سره سره د هغې معاینې هم بالکل فری روانه ده. نو موږ ورسره تعاون ټول خپل کړی دی. الحمدلله ناظم صاحب دلته موجود دی او د تعاون هم دغه تاسو ته د مخې ده چې د سهار نه تر وخه پورې موږ ګورو چې پرش کې څه کمې نه راځي او ټول عوام چې دی هغه دې طرف ته رجوع کړي ده او روان دي. د خیره انصاف کوم ډاکټرز فورم چې دی د هغې پکې څومره ډاکټرز شامل دي او د آرمي د نور کم ډاکټرز چې صاحبان چې دي میډیکل سپیشلیست او دا سکین سپیشلیست یا ګایناکالوجیست دا کم ینګ ډاکټر چې تاسو یې نه د ټول د انصاف ډاکټر فورم چې دي د هغوی سره تعلق ساتي. بیا د آرمي نه سره هم پکې خپل ډاکټرز موجود دي، هغه شته دلته کې، خو زیاتر چې دي هغه انصاف ډاکټر فورم چې دي نو هغه په تعاون سره دا شوی دی دا کیمپ. نو زیاتر د هغوی ډاکټرز چې دي هغه دلته موجود دي، راغلي دي. جی
مقصد زموږ دا دی چې په ډور سټیپ باندې د ماشومانو مرضونو خو هسې هم زیاتي په ډور سټیپ باندې فری میډیسن او معاینه او په ځینې کیمپونو کې موږ بیسک کوم انویسټیګیشن چې ټیسټونه چې دي هغه هم پرووایډ کوو. نن چې دا کم کیمپ لګېدلی دی موږ د فاک آرمي انتهایی مشکور یو ځکه چې انصاف ډاکټر فورم د طرف نه هغوی دا راوستي دي. د دې نه مخکې هم د آرمي زموږ سره په دې علاقه کې ډېر غټ کوآپریشن کړی دی او د دې وخته پورې هغوی زموږ سره په مختلف مدونو کې په مختلف سیکټرو کې هغوی زموږ سره پاک آرمي موقع باندې زموږ سره اوس چې دا کم کیمپ سٹارټ دی دې کې ډېر دوايانې داسې خلکو ته دوايانې ورسېدې موږ وکتې چې په هغې کې ډېر د هغې هغه پرایسز چې دي 300-400 پورې د هغو پرایسز دي هغه خلکو ته پرې میلاو شو. نو موږ د پاک آرمي انتهایی مشکور یو.